نازل دی رست د سورة الحاقنا کلمات د دې سورت چې 214 دي حروف د دې سورت چې 815 دي بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع دا نازل شوی دی په بار د نضر ابن حارث کې باب الحرم کې ودرېدو आवाज یې وکړو د حرم په دروازه کې لو كان ما يقول محمد حق کچره وی هغه چې محمد صلی الله علیه وسلم سویا کچره دا حق وی فانزل علينا حجاره من السماء پس نازل کوي په مونږ باندې د اسمان نه کانو باران او ائتنا بعذاب الیم يرات لو کوي تاسو په عذاب الیم باندې خپل عذاب غوښتو آیت نازل شو سوال کړي سائل یو سوال کوونکې چې نضر ابن حارث ته په سبانه بعذاب په عذاب سره یعنی د عذاب دعا یې کړې ده والسؤال بمعنى الدعاء غوښته د عذاب لرا داسې عذاب واقعون چې واقع کیدون کړي په دی باندې للکافرین یعنی لام په معنا د اعلی کوي علی الکافرین په کافرانو باندې ليس نبوي له دی عذاب لرا دافعن من مانعون سوک من کون کې خا من الله دولګه چې عذاب واقع کیږي د جانب د الله نه یعنی علی الکافرین په کافرانو باندې من الله واقع من الله واقع کیدون کې د عذاب من الله د جانب د الله نه علی الکافرین په کافرانو باندې دا الله داسې ذات د المعارج معنا سعید بن جبیر معنا کوي د درجات چې خاوند مرتبه ده د خاوند مرتبه لوی ده یا ذل معارج ابن عباس سے معنا کیا ذی السماوات چې خاوند اسمانونو ده یا ذل معارج خاوند مرتبه ده ورکوي مرتبه چاله رہی چې خو خوي تعرج من تصعد خيجي الملائكه فرشتگان والروح خاصة جبريل عليه السلام چرت خيجي إليه منا إلى محله زيخ بل تخيجي يا إلى السماء يا اسمانتا يا إلى عرشه عرش تخيجي يا إليه إلى محله يعني إلى المكان المشرف بهترين زيت الذي هو محلهم شاددي زيد باسمانك خيجي دا فرشتي في يوم بيورزك كان مقداره چې د دې ورځ مقدار د 50,000 سنه 50,000 کاله یعنی دا فرشته چې د 50,000 کاله دا یو ورځ دومره وګده چې لکه 50,000 کاله او فرشته دا په لږ وخت کې مزل کوي په یو ورځ کې یا مراد دینه ورځ د قیامت د چې 50,000 کاله شو ورځ د قیامت یا مقدار د خطلو د ملائکو د زمکه نه تر عرش پورې غیر باندې دا مقدار چې دی بل څوک چې خيږي 50,000 کاله دی او دا ملائک په یو ورځ کې خيږي نو تعرج ما تصعد خيږي الملائکه فرشتگان والروح خاصه جبريل عليه السلام اليه الى محله محل قلت زيخ قلت يا الى عرشه عرش قلت عرش الله تعالى في يوم پورس کې کان مقداره چې دا مقدار داغه 50,000 سنه 50,000 کاله فاصبر صبر کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تکالیف د کافرانو باندې صبرن جمیلا صبر جمیل ستویل کیږي چې عجز فریاد پکې نوي دي ته صبر جمیل ویل کیږي انهم یقینا دا کافران چې يرونه ګوري دی عذاب لره بعیدا لري ونراه ګورو مونږ دی عذاب لره قیامت لره قریبا نږدې خا یقع بهم العذاب واقع کیږي پدی باندې عذاب پر کافرانو باندې کله یوم پاورز باندې تكون السماء تصير چوب ګرځي السماء واسمان کل مهل کل فضه اذا اذيبت پشان تدا فضه سپینزر کله چې ویل کړي دغه سیبو ګرځي د اسمان یا کل مهل پشان تدا زيتون تیرو پشان تدا ویل کړي شو تانبی یا معنا کل مهل په پشانت د زيتون تیلو کې اخري خیره چې په پات شاغس یا پشانت ویل کړي شوی تانبی یا پشانت ویل کړي شوی سپینزرو فضه وتكون الجبال شبدا غرون الله وي کل عین پشانت پشم رنگین وړي پس په ګوالي کې کل عین پشانت د وړي رنگ کړي شوی
ولا يسأل تپوس بنشي کولی حمیم یو دوست مهربانا حمیم دبل دوستنا کل نفس بما کسبت رهین بل ذکر دی هر یو نفس با پاغه سکی چې د سکړی دی پاغه کې بغاڼوي رب کریم فرمایي بصرونهم ورو بخود له شدی تخکر بکړې شدی ته دا خپلوان د دې دی به خپې جنې پلار اورورا دا زامن شو دا ټول ورته او خودل شي یودو تمنا بکیا محبوب بغنی تمنی بکیا المجرم مجرم لو یفتدی لو دلتا مصدر یده یفتدی افتا یعنی فدیه کی ورکولا دا محبوب غنی من عذاب یومئذ دا عذاب دور زید دینا چورس د قیامتنا بنی زامن خپل لرا دا محبوب غنی چې دا زوی باندې کز خلاصيګم خدام فدیه کی ورکوم کو دا خپلوانو باندې خلاصيګم نو دام فدیه کی ورکي دونه بس سخت ورځي نو محبوبه بغنی لو یفتدی دا چې د فدیه کی ورکی من عذاب یومئذ دا عذاب د ورځې نه بنی زامن خپل لرا وصاحبته من زوجته ببي خپل لرا دا په فدیه کې ورکی واخيه روح خپل لرا وفصيلته من عشيرته خپلوان خپل لرا یعنی خاندان د هغه په فدیه کې ورکی التي هغه وی چې زی ورکول دی لرا په دنیا کې هغه خاندان چې د لرا زی ورکو په دنیا کې په وخت د سختۍ کې نو په دغه ورځ باندې ودا محبوب غنی چې زم فدیه کې ورکم خو زدا عذاب نه خلاص ومن ورغس في الارض چې پزمک کې جميعا ټوله ثم بعين جد نجات ورکی دلره دغه فدیه د عذاب نه دا ټول باور کوي چې زخلاص شم نه دینا رب کریم فرمای کلا منا هرگز د سینه ده ليس كما يتمني الكافر د سینه د لکه څنګه چې دا تمنی کوي کافر نه یقینا د اور د جهنم چې ده لظا منا شغل وهن کې ده لظا یا هي اسم من اسماء جهنم دا یو نوم ده د نومونو د جهنم نه لظا منا شغل وهن کې ده نزعتن داس شغلی بوی داس اور ده دا نزعتن چې راستون کې ده للشوائنی لرا یا مجاهد سے و جلدت الرأس د سر منه بس د سر پټکی بولو باسي دا اورا یا ابن عباس سے وای چې د پوندو سرمن ورته وباسي دا سرمن وستل ډیر ګران دی دا به ورته وباسي دومره په سختې باندې یا ضحاک سے وای تنزع الجلد واللحم عن العظم وباسي به ورته دا سرمن او دا غوخه دا ډوکونه دا به ورته وباسي دا سه اور دی خا نزعتن مانا چراستون کې لشوا اني لرا یا د سرمن لرا یا د پوندو سرمن لرا دا سی اور دی خطرناک تدعو چې بلی بدا زبانی فرشتہ نه یا زبانی فرشتہ به بلی اورته یا بلی با دغه اور تدعو بلی با النار الى نفسها دا اور به بلی دا کسان دا کافران خپل نفس طرف ته جهنم طرف ته بلی ابن عباس ويتدعو الكافرين بلی با کافران والمنافقين منافقان لرا باسمائهم پنومونو د دې باندې بلسان فصيح ډېر کله فصيح صفا جب سره ورته وي الی یا کافر الی یا منافق را شمال را کافر ای منافق دا جهنم با आवाज کوي ورته نو تدعو بلی با غواړي با دا جهنم خپل نفس ته منغه چلره ادبره چې شاکړیو په دنیا کې د حق نه وتولوا ګرځیدلې ده عن الحق د حق نه دروړلو د ایمان نه ګرځیدلې په دنیا کې وجمع ایمان او جمع المال جمع کړو مال لرخه مال څومره ردود راځي په دې باندې او نن سبا ټول مسلمان دې کا سوق دې باندې مال پورې نه خته دي هر سوق وجمع معنا جمع المال او جمع کړي مال لرا په دنیا کې فاوعى بساتله او په لوخو کې الله او فاوعى پس بساتله او په لوخو کې ومنع منه حق الله منع کړو د دې مال نه حق د الله رب کریم فرمایي ان الانسان یقینا د انسان چې ده کله چې زیات شي مال ددا خلنا ان الانسان یقینا د انسان چې ده الله وي خلق پیدا کړی شوی دی هلو عن معنا هلو حریص ته ویل کی الحریص حریص شدة الحرص هلو معنا
شدة الحرص وقلة الصبر اغا ډیر حریص او لږ صبر والا ته هلوع ویل کیږي رب کریم فرمایي ان الانسان یقینا دا انسان چې خلق پیدا کړی شوی دی هلوعا معنا حریص اوس تفصیل د هلوع د حریص دا دی اذا مسه کله چې ورسیږي دته ضحاک سے د هلوع معنا کوي بخیل اکثر انسانان بخیلان دي اکثرین دا الا ماشاءالله لګ لګ سخیان دي نو هلوعا معنا بخیلن بخیل پیدا کړی شوی دا انسان اذا مسه کله چې ورسیږي د انسان ته شر معنا شر یعنی الفقر فقرا کله چې غریب شي جزوعا معنا فریاد کوي دی ډیر فریادي بهمت شي ګډي وډي ویا لم يصبر صبر نه کوي بیا دی واذا مسه کله چې ورسیږي د ناشکر انسان ته الخير من المال مال مالدارش کله چې مال زیات شي منوعا بلوي من کون کوي ومنع منه حق الله من کوي د مال نه حق د الله لم ينفق انفاق نه کوي یعنی زکات پکې نه ور کوي الا المصلين استثناء ده مگر مصلين چې مونږ کوونکي مؤمنان هغه د سینې دی ګوره وی الله وی الذين دا مؤمنان کسان هم دي على صلاتهم په منځ خپل باندې دائمون همیشه کوونکي دي همیشه دا کوونکي منځونو خپل لرا فرایض لرا والذین دا مؤمنان کسان فی اموالهم په مالونو د دې کې حق د معلوم چا د پاره للسائل د پاره د سوال کون والمحروم او د پاره د محروم کوم یو سوال فقیر دی هغه فقیر چې سوال نه کوي صابر وي والذین دا مؤمنان کسان یصدقون چې تصدیق کوي بیوم الدین پرز د جزا باندې یوم القیامه پرز د قیامت د تصدیق کوي او بل صفت د مؤمنانو دا دی والذین دا مؤمنان کسان هم دي من عذاب ربهم دا عذاب در خپل مشفقون من خائفون یریدون کی دي دومره یریږي دا مؤمنان دا سه ګمان کوي ان عذاب ربهم یقینا عذاب در رب د دې چې هم غیر مأمون چې دی ندی پامن کې دا سه ګمان کوي چې مونږ بس پامن کې نه یو د عذاب د یرینا د عذاب در خپلنا یریږي ځان پامن کې نه غني بل يخافون ابدا بلکې یریږي د الله نه همیشه د مؤمنان والذین دا مؤمنان ها کسان هم دي لفروجهم عورتون خپل لرا شرمګاون خپل لرا حافظون ساتون کړي الا مگر على ازواجهم په بیبيانو خپل باندې او ما ملکت ايمانهم یا غوینځي چې مالکان شوی دي ايمانهم خلاصونه دي فانهم پس یقینا دا چې غیر ملومین ندی ملامت کړي شوی کدي سره بیا جما کوي بیا دی ملامت ندی فمن پسره وسو ابتغاء چې طلب وکړو سشي د پاره د جما د پاره کوروالي د پاره ورا ذالک غیر د خپل بیبيانو د وینځونو فاولائک پس دا کسان چې هم العادون پس هم دي تجاوز کوون کړي الله وي هم دي تجاوز کوون کړي والذین دا مؤمنان کسان دي هم دي لاماناتهم د پاره د امانتونو خپل وعدهم په وعده خپل باندې راعون من حافظون حفاظت کوون کړي حفاظت کوي امانت لرا وعده لرا والذین دا مؤمنان کسان دي هم دي بشهاداتهم په گواهی خپل باندې گواهی باندې قائمون او دریدون کړي په حق باندې والذین دا مؤمنان کسان دي على صلاتهم په منځونو خپل باندې يحافظون حفاظت کوي اولئک دغه مؤمنان دغه صفات ولا الله وي فی جنات په جنتونو کې وي مکرمون عزت من کړي شي وي په جنت کې په تحفو سره رب کریم فرمای فما للذین کفروا اے فما بال الذين پس چل دی کسان لره کفرو چې کفر کړي دي قبلک من طرفک طرفستات مهطعين من مسرعين ذرات لن کړي عن اليمين خيارخت وعن الشمال شمالي قسلخت عزين من جماعت دل دل کې نستون کړي حلقي جوړون کړي حال دا دې پن ناخلي استهزان به غونډېدل مسخره به کول او پن به ناغستل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آیت مو یا د تمکه کل امرین هر یو سړی منهم د کافرانو نه ایت خلا دا بد دا چې داخل وکړي شي لکه دی ویل چې قیامت پرځ به مونږه
که قیامت وینو مونږ بس مونږ جنت ته مونږ زو دا تم کوي ان يدخل دا چې داخل وکړي شي جنت نعیم جنت نعیم ډک د نعمتونو ته لکه څنګه چې مسلمان جنت ته داخليږي په ایمان باندې دا مکذبین به جنت ته داخل شي نه هیڅ نه داخليږي کلا معنا ليس كما قالوا دسنه د لکه څنګه چې دا کافران وی لا يدخلون نه به داخليږي د جنت ته ان یقینا من خلقناهم پیدا کړی مونږ دی لره مما دا غ نطفینا بیکار نطفینا مردار نطفینا يعلمون چې دی علم لري نو جنت ته د داخلو دوت ته مدیدان نه کیا چې دا مردار نطفینا مونږ دا کافر پیدا کړی دی د جنت ته داخلي دوت ته منه کیا ځکه جنت د پر شر چې ایمان دی او دې سره ایمان نشته فلا اقسم فلا لا دا پر منفی راو باسا ليس كما يقولون منفی مقدر شو فلا من ليس كما يقولون دسنه دا څنګه چې دی ویا اقسم قسم کوم الله قسم خرم برب المشارق برب د مشارق والمغارب د مغرب رب خاجم ولي راغه مشارق زکه چې د هر ورځې د پاره بیل مشرق ده او هر ورځې د پاره بیل مغرب ده نو قسم می دی پر د مشارق او د مغارب ان یقینا مونږ لقادرون خمخ قدرت لرون کیو پس باندې قدرت لرون کیو په دې باندې اعلان نو بدل دا چې مونږ بدل کومګه خیرا غورا منهم درینا په دې باندې قادر یو دا ټول هلاک کړو بدل کې به غورا کسان راولو وما نحن نيمونګه بمسبوقین معنا عاجزین عن اهلاكهم عاجز کړي شوی د هلاکت د دینا مسبوقین من عاجزین عن اهلاكهم عاجز کړي شوی د هلاکت د دینا فذرهم پریک د دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یخوضو چې جوړ بحثونه کوي په باطلو کې یا په دنیوي کارونو کې ویلابو لوبي کوي حتی تر دې چې یلاقو چې ملاقات وکړي دي یومهم الذي غورز سرا یوعدون چې وعده کولای شي د سنن ورځ د قیامت پریک د دې آیت مکی د منسوخ ته پایت د سیف پایت د قتال باندې پایت د جهاد باندې یوم باورز باندې یخرجون چې وستلې بشری من الاجداث معنا ای من القبور د قبروننا سراعا معنا سراعا فعلكون د دې چې جلتی کون کی وي ال المحشر محشرګاتا یا حالکون د دې کې چې جلتی کون کې وای چاته هغه بوتانو ته چې په دنیا کې د عبادت کولو کانهم لک چې دی الی نصب یونخت یفضون زغری یهرولون منډي وای لکه دنیا کې د دوه کسانو مقابله وي او یو نخه کې خودل شي چې منډه کیا دغه سه منډي به وای کانهم لک چې دی الی نصب نخت یفضون معنا یهرولون زغری منډي وای خاشعتن پاره کون د دې کې ذلیل به ټټ به ابصارهم نظرونه د دې ټټ سترګي به ولاړ ترها قوم لاندې کړي به د ذلتن خواره شرمندګي ذالک اليوم دا ورځ الذي غورز د کانو چې دي یوعدون وعده کول شو ودي په یوعدون چې وعده کول شو دي سره په دنیا کې غورز دا